رضوان بھائی خبره وکړه چې یاره زه چونکه د تعلیم کړی دی، زه چې د څومره بین الاقوامي سطحه عالمون کسا مطلب یا سکالرز کسا یا مطلب مذهبی سکالرز او یا په اسلامیک ټاپک باندې زه څوک ژغوین کې کسام تو سه د کې پیکې ملیون لشکي سختی شدت ډېر اختیاروي. اصل چې خبره دادو چې دین احکام اصول د ټوله په یوه رنګې دي، که دیني سکالر یې بیانوي، که زه بیانوو، که بل یې بیانوي. عالم سړی لیا سکالر لیا مطلب پویا او لیا په دې موضوعات باندې مهارت لرونکی دا څه امامنټ نشي کولی چې په دیني احکامو کښې تغیر تبدل لیا په دا کښې خوږولی لیا نرمي روالي. البته په لهجې کښې فرق وي، پښتني لهجه ولږ سخته وي، پنجابیونه لیا عرب لیا نورې دنیو لهجه ولږ کې نرمه وي، دی شک نشته دی. خو چونکې دی چا په واس شه نه دي که نه چې څه قرآن و حدیث ویایي، اسلامي احکام څه وي هغه بیانېږي. څوک یې په نرمه لهجه بیانوي، څوک یې په سخته لهجه بیانوي، طرز او سټایل انداز دا بیا د هر چا خپل وي. ورنه په شریعت کښې ترهیب هوي ډارول، جهنم ساختای، کاندي لیړي لړمون منګارینا یورینا سردي فرشتي په ځلوانۍ تړل دا ترهیب دی او ترغیب هوي پکښې. یاره پلیز خدای دې پوره داسې مه کوه، خدای په دې خفه کېږي، خدای په دې مبشرات هوي، خوشخبرۍ هوي، د هغې دومره اجر دی او د هغې دومره جنتونه دي، نهرونه دي، شراب دي، هورې دي، غلمان دي او حیات آبادي دی، زمزم دی او حوض کوثر دی او رویت بری تعالی د شفاعت کبرا. دا ټولې خبرې مبشرات هم دي که نه. نو دا غلط کنسپټ جوړ شوی دی چې دا تو سه سخت دی یا که پیکه و سخت دی دا نشته. بعضې شریعت احکام دي، البته په انداز څه فرق وي. دوهمه خبره دا چې پښتنو ته لږ کې ترهیب ورزولتای نه کوي، ترغیب والخلق دا پیره متشکاري هنه چې لږ کې دا وي چې ډور وي ورسره دا خلک ډېر سخت خلک دی. نو زه خپل په دا فیور کښې اگر چې ډېر سختي کوشش مې نه وي نو هسې هغه څه فار یور کاینډلی انفارمیشن رضوان بھائی هسې تو د سوال مطابق لیا تو د سره مذاکرې په بنیاد باندې دا خو دیني مجلسونه دي، شغلونه دي، ډیبیټس دي، مذاکرات دي او مشاورات دي او اصلاحي مجلسونه دي، فقهي مجلسونه دي او اصلاحي خطبات دي، کله په جماعت کښې، کله په مدرسه کښې، کله په دارالفتاء کښې، کله په دو سره غږېږي، سره په مجلسینو کوي، د خپل مجلس زینت او د ټاپک اسلامي ګرځوي. هسې مجلس کوي خو چې په مذهب یې وکړي، په خپل تهذیب او تمدن یې وکړي او په خپل سیولایزیشن یې وکړي. نو دا هسې تو ته غلط فهمي ده، څه داسې سختي نشته دی چې سخته ده دا نرم دی. دا خبره اسلام چې ترغیب او ترغیب دواړه وي.